اوس په دې زمانه کې په مونږ باندې کم تکالیف راځي نو مونږ اسلام ته شا کړی ده. ګورئ دا لازم نه ده چې اوس مونږ وایو چې مونږ اسلام کې داخلو په مونږ تکلیف راځي. پکار اسلام خو بلند و بالا دین دی، حق دین دی، خو په مونږ چې دا مصائب راځي دا یو امتحان دی په مونږ باندې. کله په مونږ باندې بیماری راشي دا بعضې وخت کې د انسان د پاره د ګناهونو د رجولو ذریعه ګرځېږي، بعضې وخت کې د درجات بلندولو ذریعه وګرځېږي، بعضې وخت کې د ده دا مرض د ده دپاره د جهنم ذریعه هم ګرځي. ګورئ هغه د جهنم ذریعه داسې کله په یو سړي باندې مرض راشي او دی وایي بس دی خدای زه کتلیم چې په ما دا بیماریانې راځي، دی خدای زه کتلیم چې په ما باندې دا تکلیفونه راځي، مالی فقدان را باندې راغه، بچي مې مړه شو، تکالیف را باندې راغه. نو چې د ده د خولې نه کم دا الفاظ وځي دا هغه الفاظ دي چې دا انسان د جهنم د تلو تیاری کوي. او چې کله انسان نه پې ډېر خوشحالي نه پې ډېر خپی، یاره مرض دی بس راوستو خدای بس څوک بس اوس دی الله طرف نه دی، نو دا هغه مرض دی چې دې سره د ده ګناهونه رجیږي. او دریم قسمه مرض هغه دی مصائب او تکلیف دا ده چې کله په انسان باندې راشي چې ډېر تکلیف کې مې یاره زه پې خوشحاله یم زما د رب له طرف نه دی، الله په ما راوستی دی ډېر پې خوشحاله یم، الله په خپل کار باندې خو پوهېږي. نو دا هغه مرض دی چې ګناه هم رجیږي او د درجات هم بلندېږي، په بره باندې روان دی. یو صحابي دی، یو صحابیه د خپلو کې ډېر زیاته مینه ده. یو ځل ورته هغه صحابیه وایي ته خو ما سره ډېره مینه کې، زم در سره ډېره مینه کوم، خو چې یو مطالبه درنه وکړم وبه منې؟ او څه مطالبه ده وکړه ولې به نه منم؟ او ورته ما له طلاق راکړه. ورته دا څه وی؟ وی بس تا ویلي دي منې به ما له طلاق راکړه. یاره ډېر زیات پریشانه ډېر په پریشانۍ کې مبتلا. او ولې طلاق دله درکم؟ شپم تېره شوه چې سهار کېدو یو حضور پاک له فیصله وړوه صحابي ورته زه چیزو چې په لاره باندې تلو نو دا انسان چې کله پریشان نو په اواره لاره باندې هم تندکونه خوري. نو تندک یې وخوړه چې راپرېوته او سر یې ونیشه. صحابي زر زر د لوپټې نه یا څه نه کپړی لرې کو سر یې پې وتړلو وی راځه کور ته واپس ځو طلاق نه غواړم. او ورته یې څه وجه وه؟ وی زه ډېره زیاته ویرېدم، وی هر ټیم به مونږ خوشحاله و د رب له طرف نه په مونږ باندې څه تکلیف نه و راغلی. او وی ما دا اورېدلی و د حضور پاک نه وی چې کله په انسان باندې مسلمان باندې مصیبت تکلیف نه راځي وی دی د الله د رحمت نه لري. وی ما وی اسې نه د الله د رحمت نه لرې نه یو، خو په تا دا تکلیف راغو نو بس ما ته پته ولګېده چې د الله د رحمت نه لرې نه یو. ګوره هغه محبت هم چې دی نو هغه هم د دین دپاره، بغض چې دی هم د دین دپاره دی.